رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ونغا أما مرحلة جاغا النبي عليه الصلاة والسلام مدينة منورين مكي طرف آخراني سفر دے حجة الوداع حجة الوداع حجة الوداع بيلي شيء حجة الوداع بيلي يعني أغا حج النبي عليه الصلاة والسلام داغينا بعد خلق النبي عليه الصلاة والسلام بلکہ عین پر حج کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اشارے ورکړي وي لکه حج پر خطبه کې اولنې خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی خلق زمانه خبره توکید ایها الناس خلق وکیده کې دې چې آینده کال نبی تاسو سره باندې کې ملاو دی وجنا هغه وخت خلق په دې باندې پوښتنه چې کې دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دوا مسه تیاری کوي دا سی قاضي یعنی دا ذل حجین مخکې چې کوم میاشت دا غي بالکل اخرانه ورځ سلام ورځ ذل هدي پاتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام ته اعلان وکړ چې حج لبه عام روایاتو کې 1,24,000 راځي او ځینې خلکو 1,44,000 وایي 1,44,000 خلک نارینه او زنانه بعض خلک ویلي چې زنانه پکې نه دي حساب کوي ماشومان پکې نه دي حساب کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حج ته تیار ماسپخین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین د مانځنه بعد د مسجد نبوي نه تیاری وکړه وته خپل هدیه ځان سره واغشتي او خان ځان سره واغشتي سلو خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره واغشتي او دغه ذوالحلیفه چې وته وی ابي علی د ماجګر د مانځنه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسېد یا شپه ته وکړه سبا چې بیا ماسپخین مونږ وکړو بیا روان شو هلته نه احرام وتاړه صحابه کرام هلته نه احرام وتاړه قسم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانه نه والد اوس په د مدینه نه جسوزي قسم دا ابي علی د احرام د تړلو ځای اته ورځې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه دوره شي دوره شي دلته سلوره من ذل حجې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج قران کړی قران حج درې قسمه دی یو ته حج افراد وي چې صرف حج عمره سره ونکړي پرې اشهر حرم کې پرې اشهر الحج د حج په میاشتو کې صرف پرې یو سفر کې صرف حج دا حج افراد یو دا چې حج او عمره دواړه وي چې دواړه وي نو دا دواړه په یو احرام کې وي په جدا جدا احرام په یو احرام کې دواړه وي دا حج قران او چې دا غي لپاره اول عمره کې بیا د عمره نظام فارغ کې بیا د حج لپاره دوباره بیا احرام وتړي او دې ته بیا حج تمتع نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورسېد نو صفا طواف بیت الله نه بیا صفا مروه او بیا صحابه کرام ته ویل چې چا هدیه نه راغوستي نو ځان حلال دي یعنی هغه احرام لوزه او دا د حج احرام په عمره باندې بدل کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څنګه مشم کولای چې ما په ځان سره هدیه راغوستي دي ولو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهديه ما تنشت پته ولګیدا ما ته مخکې پته لګیدلې ما ځان سره هدیه نه راوسته دنده به هدیه پیدا کړې وي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه احرام کې ده او کوم صحابه سره چې هغه هدیه نه وین هغه ځان حلال کړ او بیا دغه نه بعد په اتمه باندې بیا یوم الترویه چې وته یوم الترویه د اتمه د ذل حج دته یوم الترویه وي ترویه معنا په وبو باندې مړول په وبو باندې مړول دې په دا ورځ باندې خپل خان په وبو مړ کړو ځکه چې په اتمه ورځ باندې بیا روان شو ینات بلاړ نو هما لسمه یو لسمه دو لسمه دی هغه سبا دا پنځره د بیا مکمل راوي دا یو خان له وبو او اوخ کې دا کمال لې چې هغه پنځه شپږ ورځې ځان سره د وبو غسبات دند ساتي هغه په صحرا کې بیا رواني بیا ګوري نو هغه د وبو ډېر ضرورت بیا نه چې ته شي بیا ډېر زیات ته ځکه قران کې د جهنميان مبارک چې فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين دي بداسي مشكله کته دی خان
اوخ چې تږی شي نو بیا بالکل لیونی کېږي بیا اول خو د ده اشتاق پوری خو بیا چې تږی شي نو د تنده ډېره زیاته نو دا یوم الترویه وه نبي علیه الصلاة والسلام هم دغه یوم الترویه باندې لاړ سهار او هلته بیا منا کې وو منا نه بعد بیا نبي علیه الصلاة والسلام څنګه چې حاجیان عرفات ته ځي عرفات ته لاړ عرفات کې نبی علیه الصلاة والسلام ماسپښینه پورې هلته دی ماسپښین نه پس د ماسپښین په دې ټیم کې اذان وشو حضرت بلال اذان وکړو په دوه اقامتونو باندې دوه منځونه وکړو د ماسپښین او د مازدیګر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی په دې میدان عرفات کې او په دې میدان عرفات د عام خلکو دا طریقه ده چې ګرځي ځای په ځای څوک جسونه مسودس کوي او څوک ګپې لګوي او څوک څه کوي څوک څه کوي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله اوښه ځان ته مخامخ کړې ده دې اوښې ته مخامخ ولاړ دی گویا کې د دې اوښې ته یو قسم له ډډه لګولې ده یا شای ورته لګولې کله به کېناسته کله به پاڅېده او د قبلې طرف ته مخ دی او دعاګانې غواړي ټک د ماښام د نور د پرېوتو پورې نبي علیه الصلاة والسلام دعاګانې غواړي عام طور باندې زموږ دا خلک هلته دعاګانې ډېرې نه غواړي هلته اصول دا دي د عرفې په ورځ باندې ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتل پکار دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې ده او دا خطبه دلته هم نبي علیه الصلاة والسلام د عرفې په دې ورځ هم ویلې ده او بیا دا یې په یوم النحر باندې هم ویلې ده د اختر په دې ورځ د قربانۍ په ورځ هم دا خطبه ویلې ده او دې دواړو خطبو کې ډېر فرق نشته د دې په دې الفاظو کې ډېر زیات فرق نشته تقریبا یو شانتي الفاظ د نبي علیه الصلاة والسلام په دې خطبه کې بنیادي خبرې دا وې اوله خبره دا وه چې ستاسو وینې ستاسو مالونه ستاسو عزتونه دا په یو بل باندې حرام دي كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا څنګه چې دا ورځ احترام والا ده دا ښار چې کله څنګه احترام والا دی او څنګه چې دا میاشت احترام میاشت داسې ستاسو دا وینې او دا مال او دا عزت په یو بل باندې اخیستل داسې حرام گویا کې د دې مکې دا حرمت د دې میاشتې دا حرمت د دې ورځې دا حرمت دا خو د هر چا په ذماو کې ناست دی نو داسې ورته د انسان د مال او د هغه د جان حرمت هم د انسانانو د مال او عزت هم داسې محترم دی د ټولو انسانانو مال او جان محترم دی دا د نبي علیه الصلاة والسلام د دې غزاګانو او د دې جهادونو مبارکې دا خبره چې په ذهن کې دا موږ بار بار اچوو د دې خبرې مطلب دا دی چې چا سره چې قوت وي نو هغه قوت د ظلم لپاره استعمالوي چا سره چې طاقت راشي زور ورسره راشي نو هغه خپل زور د زیاتي لپاره د ظلم لپاره د حقوقو د تلف کولو د حقوقو د ضایع کولو لپاره استعمالوي د پیغمبر شان دا دی د اسلام شان دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام دغه زور راجمع کړه خو دا زور یې د هغې ظلم د ماتولو لپاره د ظلم د ملا د ماتولو لپاره دا زور استعمال کړه د هغه زور په نتیجه کې د هغه زور د استعمال په نتیجه کې ظلم ختم کړه یو سړی سره زور راشي نو د هغه زور په نتیجه کې هغه ظلم شروع یو سړي سره زور وي نو هغه د هغه زور په نتیجه کې د ظلم لار ونیسي هغه مظلوم راوچت کړي د هغه د هغې په نتیجه کې د حقوقو د ادایګۍ خبره وکړي د نبي علیه الصلاة والسلام کمال دا چې هغه زور د دې لپاره استعمال کړو چې خلک د یو بل حق ادا کړي امن راشي حقوق د یو بل ادا شي د الله تعالی حقوق هم ادا شي او د بندګانو حقوق هم ادا شي ګورئ د نبي علیه الصلاة والسلام دا حقوق الله حقوق العباد څنګه د یو بل سره با هم مربوط کوي دا د الله تعالی حق دی چې د الله تعالی د کور احترام وکړي دا د الله تعالی حق دی چې د الله تعالی د مقرر شویو ورځو میاشتو احترام وکړي نو نبي علیه الصلاة والسلام دا د بیت الله احترام دا د حرم احترام دا د ورځو د احترام د انسانانو د دیني او د مال او د جان سره وتړو ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا دا حقوق الله حقوق العباد یو بل سره تړي دا د نبي علیه الصلاة والسلام ډېر لوی کمال دی ابتدا کې تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې دین او دنیا یې یو بل سره داسې وتړل په ما باندې دا اعتماد کوئ چې زه ته وایم چې د دې وادي نه اخوا به فوج راځي او لښکر به راځي در باندې حمله کوي دا د دنیا معامله وه وایي در باندې اعتماد کوم وایي زه نو زه درته دا خبره کوم چې اني نذیر لکم بین یدی عذاب شدید دې مرګ نه پس یو بل عذاب را روان چې حساب و کتاب را روان دا دنیا او آخرت د یو بل سره وتړل دا حقوق الله او حقوق العباد د یو بل سره وتړل دا د نبي علیه السلام د خطبو کمال دا خبره که څوک زده نه کړي نو ډېرې کیسې ورته معلومي ډېر کتابونه یې کتلي خو چې په دې خبره نه پوهېږي دې معنا دا ده د پیغمبر خوی او سیرت زده نه کړو
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل جمله ویله الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي خبر شي یو عربي په عجمي باندې فضیلت نشته او یو عجمي په عربي باندې فضیلت نشته الا بالتقوى سوا د دې چې بچا کې تقوا ډېرې هغه فضیلت واله پورې دلته نبی صلی الله علیه وسلم د مخامخ ټول عرب ناس ټول ورته عرب ناس او دې عرب هغه عرب دي چې هغه د عرب د قومیت او د عرب د فضیلت علمبردار دي تاسو ګورئ د پکې د خلکو ته تاسو ګورئ هر عربي په دماغ کې نه د عربو په دماغ کې دا خبره ناشته نن چېرته موږ عربو سره خبرې شروع کړو عام عربي وایي یاره دې زه په دین ډېر ښه پوهېږم په دین زه ډېر ښه ما یو عربي سره یو لطیفه مې ویلې وه مخکې به مې چېرته ویلې کړه مې نه ویلې یو عربي سره کېناستم په دې زمزم کې زمزم دا کویه به په خوا ښکاره و چې ښکته به کوزېدې که څوک په هغه زمانه کې تللي ورته ورپته داسې به ورکوش وي ورته هلته کې بدن نه کویه به هم ښکارېده هلته کې به ټوټې لګېدلې وې نو هلته کې به دې ځان باندې اوبه هم راواړولې نو هلته یو عربي داسې ناسته داسې برابر غوندې ناسته نو هسې په ما هغه ناسته ښه ونه لګېده ما ته داسې د تکبر غوندې انداز ښکاره شو نو زه ورغلم ورسره داسې مې دې خوا خوا سره کېناسته هغه باندې دا خبره ده ما دا حرکت پرې ښه ونه لګېده نو ما ته وایي چې عربو سره محبت کوه نو ما ورته وایي چې په عربو کې څه چل دی مخکې ناست خلک عربو کو پاکستانیان کو خلک ناست دي عربو کې پکې ښه مشران کوی خلک ناست ما یې بلې عربو کې څه چل دی چې ورسره محبت وکړو وایي پیغمبر علیه السلام وایي چې ورسره محبت کوه ما وایي زه ته حدیث لږ ووایم دا کوم حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي نو ما نه راځي ما ورته زه درته وایم ما وایي نبي علیه السلام فرمایي چې احب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي عرب سره په دې وجه محبت وکړي چې زه عربي ما قرآن عربي دی د جنت ژبه عربي ده وینې تا ته ما نه وایي مې زه ته اوس ووایه بیا عربي ته مې ته دا حدیث ووایه بیا نه شو ویلی مې ګوره زه درته بیا وایم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي مې اوس بیا ووایه نو بیا نه شو ویلی نو ما په دې املا ورلګاو تا ته چا غلطه مطلب ویلی ده ما ته نه وایي چې تا سره محبت وکړه تا ته وایي ما سره محبت وکړه پیغمبر چې کومه ژبه وایي د جنت چې کومه ژبه ده د قرآن چې کومه ژبه ده هغه خو ته نه شې ویلی ته ګډې وډې ویلې هغه خو زه وایم تا ته دا چا ویلي دي چې ته ما ته وایې چې تا سره محبت وکړه د دې معنا خو دا نه ده ته خو رسره هغه ژبه ویلی شې بس سړی به سیده پاسې تلاړ هغه پاکستانیان او ټول خلک راغلل ما ته وایي چې یاره علم یو سړی ولیدي چې خاموش شوی دا خو څوک نشي خاموش کولی اچھا دا مې ته دې دپاره ووایي چې د عربو کې اوس هم دماغو کې دا نشه ناسته موږ ورته خبره وکړو موږ ورته آیات ووایو زه عربي یم یا لکه هر عربي خو پیغمبر نه دی دا دلته د عرب راشي که نه نو زموږ دا خلطې ملطې اغوستې زموږ دا خلک پسې داسې د لاسونه وله ښکلوي ته به ویل دا د هر یو عربي پیغمبر هر یو عربي پیغمبر نه دی لا فضل لعربي على عجمي دا عرب په عجمو څه غوره نه دي نه عجم په عربو باندې غوره دي غورهوالی په نسب کې نه دی غورهوالی په تقوا کې دی ګورې نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ عرب ناست دي دلته څوک عجم نشته که حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه عجمي و نو هغه ورسره ربي شوی دی یو قسم هغه د عربیت او د عجمیت نه بالاتر شوی دی زیات او زیات به څلور کسان به پکې داسې وي چې هغه عرب نه نور خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره مخامخ ټول عرب ناست او اولنی ګزار نبي علیه الصلاة والسلام په دې باندې وکړي لا فضل لعجمي عربي على عجمي دا د عجمو د خوشحالولو لپاره دا کار نه دی کړی که داسې مجلس وی چې په دې کې عرب هم وی او نیم عرب وی او نیم عجم وی نو بیا هم چې نبي علیه الصلاة والسلام اول ځل د عربو د فضیلت نه انکار وکړو تاسو حیران شئ اول د عربو د فضیلت نه انکار وکړو علامه اقبال چې دا وایي که نه وایي دا شیطان وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین څنګه دین دی وایي اذ قریش منکر الفضل عرب اذ قریش منکر الفضل د قریشي خاندان سړی دی او د عربو د فضیلت نه منکر دی دی د قریشو نه د ټولو نه لوی عرب خاندان دی د ټولو نه فضیلت والا عربي خاندان دی خو د هغې باوجود منکر الفضل عرب د عربو د فضیلت نه منکر دی دا ابو جهل چې نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی مکه معظمه کې نبی علیه الصلاة والسلام سر په سجده یې ښودی او ورته یې وایي چې آینده لپاره مې ولیدې چې تا دا سر په سجده یې ښودی دی نو زه به دې په دې سټ باندې خپه کېږدم او دا سټ به دې ومروړم په دې ځمکه پورې دی ولې وی
ليلة دوه وجنبي يبي ردي وجنبي جت عربي تعربي أو بيا قريشي أو دلوي سليم وسي عبد المطلب وسي أو تدا غلامان من دشر بس ما كان ده ولا غلامان كان ده ولا عجم كان لمن ده عرب ولا عجم غلامان ده بمن تشدي لقي وصار برا بس ما كان لقي تابو زمن لقي عزت بخبره كملاو تابو زمن عزت بخبره سلام ملاو تدا لوي سردار وسي أو تدا غلامان من دشر بس ما كان ده دویم دا چې بدی وجبانه وته وی چې خار ته ما چیلنج کې ته چې وی چې الله اکبر او سر پس مکه کړي دې معنا دا چې ټول دنیا ته دا اعلان کې چې زه د الله تعالی په مخ کې دا سر کوم او دا د الله تعالی نه بغیر بل چاته دا سر نه ټیټي کړي دا دنیا دې وګوري او دا دنیا دې زور لګي دا دې ما دا سر د خدای نه بغیر بل چاته ټیټي دا به شعور ته ور ما باندې یو قسم درات کې دا به ما چیلنج کې دا بنیادی خبره وی د نبی صلی الله علیه وسلم پر خبره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عجم نشتا عجم ناوري وبيام نبی صلی الله علیه وسلم الى فضل عربي على عجمي ليس عربي عجمي ما فضيلت نشتا دا خبره دماغ نه وباسه ولا لعجمي على عربي ور عجم نشتا دا غي خبره رستو کوي وعجم عرب ورني دا جن عجم ولا خيار جم عرب ورني الا بالتقوى جسوق ورده نو هغه تقوا په وجه ورده سوق الله تعالی د نږدې له نو هغه تقوا په وجه ورته نږدې او بیا فرمایل الا ان ربكم واحد خبر شو استاذ رب یوله ټول رب یوله یو رب له تاسو ټول بندگان وان اباكم واحد سهل ټول بلار او نیک یوله ادم علیه السلام كلكم من ادم وادم من تراب تاسو ټول آدم علیه السلام بچی او آدم علیه السلام د خاور نه پیدا شو دا خبره د فضیلت دا خبره دا مونږ نيش دا خبره ختمه شو دا چې نبی علیه السلام فرمایل به یو بل جمله ویله به خلکو د قیامت پر ورځ بستاسو مبارکي زمانه هم تاسو کیږي او تاسو نه زمانه مبارکي هم تاسو کیږي قران کې الله تعالی وایي کنه ولنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين چې کوم خلکو ته پیغمبران لېږل شوي دي دین به هم تپوس کېږي او د پیغمبرانو نه به هم تپوس کېږي نو ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د دومره لوړ شان باوجود خلکو ته وایي انکم تسألون عني تاسو نه به زما په باره کې تپوس کېږي چې تاسو له یو پیغمبر درغلی او هغه تاسو ته خبره کړې وه که نه وه کړې فما تقولون تاسو به څه وایئ نو هغې ورته وایي چې انک نصحت وادیت الامانه ونصحت الامه وبلغت الرساله ای د خدای پیغمبره تا خو پیغامونه مونږ ته راورسول تا خو زمونږ خیرخواهي ولټول تا خو زمونږ پیغامونه مونږ ته راورسول نصحت الامه دا د امت خیرخواهي وکړه وادیت الامانه تا خو امانت مونږ ته راورسول بیا نبی علیه الصلاة والسلام داسې ګوته اسمان ته اوچته کړه وایي الا هل بلغتو خلکو ما تبلیغ وکړو که مې ونه کړو ما خبره ورسوله که مې ونه رسوله ګورې د نبي علیه الصلاة والسلام پر ټول عمر د اولنۍ ورځ نه د اخرنۍ ورځې پورې دا ټول بیان او دعوت او تبلیغ او رسونه او پوهونه نصیحت او وعظ او تلقین او د احکامو بیان او خلق پوهول او د خلقو امامت او د خلقو قیادت چېرته نبي علیه الصلاة والسلام پر ټول عمر کې نه دی ویلي چې تاسو ګوایه چې ما خبره ورسوله دا یې په دې اخري ورځ ویله وی الا هل بلغتو خبره مې ورسوله پته ولګېده چې رسول دې ته وایي رسول دې ته وایي چې لوی نواله وړوکي نواله لوی ته یې ورسوي حکمرانانو ته یې ورسوله رسول دې ته وایي چې یوازې په ژبه یې ونه رسوي عملا یې نافظه کړي نو عملا په دې عربو کې د شریعت نظام یې نافظ کړو د لا اله الا الله نظام یې نافظ کړو حاکمیت اعلی د الله تعالی راغی ولا رسول بلغ يبلغ ورسول څنګه مې ورسول الا هل بلغت ومې رسوله خبره که نه دې معنا دا ده چې رسول دې ته وایي چې دا کوم شی ته رسوي هغې مطابق یو عملا نظام راولي نظام عملا یوازې په جومات کې نه په دې مارکېټ کې هم نافظ وي په منډیه کې هم نافظ وي په لویو خلکو او په وړو په ټولو باندې نافظ وي فیصلې په دې کېږي روغې جوړې په دې کېږي سرماتو د محماتو فیصلې په دې کېږي د معاشیاتو فیصلې د سیاسیاتو د حکومتونو فیصلې د فوجونو او د جنګونو فیصلې ایوانونو کې دننه چې کومې فیصلې کا په دې کې نو دې ته بیا رسول وایي نو دغه وخت کې دا خبره ټوله رسېدلې وه الا هل بلغ بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا ګوته به درې ځله داسې اوچته کړه وی اللهم اشهد
الله تګواشه ګوره دا احساس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی باندې اندازه لګوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د الله تعالی د مخې ته د تلو د الله تعالی د ملاقات د خبرې څومره احساس دی د قیامت د ملاقات د خدای په مخ کې د ورتلو د حساب کتاب څومره احساس دی دا ټول خلق په ځان ګواکي چې الله تعالی ته ګواشه دا خلق وي ما پیغام ورسو ما په دې کې کوتاهي ونه کړه بیا د دې نه بعد چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلق ګواک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبو مختصر جملې دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات روان شو چې کله ماښام شو مزدلفه ته راغی مزدلفه کې دوه منځونه وکړو په جمع باندې ماښام او د ماسوتن بیا وده شو بیا د سبا راوخته بیا پاسه سبا سره منځ بیا ولاړ مزدلفه کې بیا یو وقوف هلته دی مزدلفه کې یو وقوف دی مزدلفه کې د شپو کې دا د اختر په ورځ باندې بیا وقوف کې سره د نور د خاتون له مخکې بیا روانېږي دا وخت پورې بیا نبی صلی الله علیه وسلم روان شو نور د خاتون مخکې بیا روان شو بیا جمره عقبه چې کومه دا حرم ته نږدې چې کومه جمره دا ولنه ما پرې دې دیمه ما پرې دې درېمه هلته مو کاڼي ویشتو هر کاڼي سره بیا الله اکبر وې دومره واړه کاڼي راغستي چې پرې ترنګلې باندې داسې مشته کېدل لکه چاڼي له دانې امداد چاڼي له دانې راغستو داسې دا ځینې خلک چې چپړې ولي او پټ کاڼي ولي څوک په کنځل کې څوک په سوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هغه یو بیا هغه نه بعد نحر تلاړ قربانګاه تلاړ بیا هغه نه داسې دې طرف کې لاړ شي دا قربانګاه نبی صلی الله علیه وسلم درش په طوفان پورا 63 طوفان 63 کال د نبی صلی الله علیه وسلم عمر دی او درش په طوفان نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاس باندې نحر کړی نحر وخله به احمر راشه وټړل ولا بوداس او په دې مړی کې پیدا شي داسې یو نظام و سره په دې مړی کې په دې ټول کې پیدا شي وو تاسو به وو ټول کې نو بس هغه نه بیا هغه یې به دا شی بیا راځي دا ته په ما چې موږ واړو موږ په دې دا راته چا ویلو دا وځه لاله کله مړی ولا وځه کارې دا وځه لاله وځه لاله ول په مشره وخت لپاره نحر دی فصلی لربک وانحر الله د پاره د خدای د پاره موږ کوو او نحر قرباني کوو قرباني دغه ته نحر معنا ده دا باقي شاری په چاړه لاله ولې هغه به بار طرف ته کې ولاندې ویلا او دا چې د دې په ترټولي کې دا ټول رګونه د تراجم شي دا په ترټولي کې دا شوی دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په یوم النحر باندې خطبه ویلې ده او بیا نبی صلی الله علیه وسلم په دیار رسمه باندې بیا چې راغله دی واپس خیفی بنی کنانه کې شپه کړې ده بیا تل دې طواف وداع کړې ده او دا نه واسطه د مدینه منورې ته نبی صلی الله علیه وسلم دې چې شو دا یو لاک صد پاسه کسان سلیق زرا یا سلور سلويخ زرا کسان د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا مناسک د نبی صلی الله علیه وسلم د خلق زده کړ په دې نه پته ولګی چې با اوس په عربو کې په جزیره العرب کې دین غالب شو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تشریف راوړو بیا یو بل لخر چې هغه اسامه رضی الله تعالی عنہ جيش اسامه چې په کوم ځای کې حضرت خالد بن ولید جړنا واستوا زید بن حارثه جعفر طیار او عبد الله بن رواحه چې کوم ځای کې شهیدان شي بلقا کې موته کې نو دا هغه غزوه موته د بدل اغستو د لپاره نبی صلی الله علیه وسلم د اسامه په قیادت کې یو لخر مقرر اسامه رضی الله تعالی عنہ د پلار ته شهید شو اسامه بن زید زده په قیادت کې یو لخر مقرر کړو په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو دا د ربیع الاول مخکې د سفر اخرنۍ ورځ دي او په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا لخر ولې لخر چې لږ ځای پورې لاړ دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شوی دی نو هغه لخر هلته پاتې شو خبرونه براتل چې نبی صلی الله علیه وسلم بیمار دی نو دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم د بیماری پورې بلکې د وفات پورې لخر پاتې شو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بیا هغه لخر لاړ نو خدا مقرر کړی نبی صلی الله علیه وسلم د سفر د میاشتې اخرنۍ ورځ دی یو ورځ پاتې د غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته تللی دی یو جنازې ده هغه جنازې چې تللی جنازې چې واپس راغی نبی صلی الله علیه وسلم په لاره کې په سر باندې ډېر سخت درد راغی ډېر زیات درد راغی نبی صلی الله علیه وسلم داسې تاو کړ داسې کپړې ته تاو کړ او دا سره داسې وټړ کور ته راغی هغه درد ورو زیاتېدو نبی صلی الله علیه وسلم په وخت تاسو ته چې سبا له کوم ځای کې صحابيات امهات المؤمنين په دې پوښتنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې پاتې کېدل غواړي ځکه چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کور کې الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر او روضه مقرر کړی و
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخکې نه په دې باندې انتظار وکړ د ورشم نه معنا دا د دې خوشاله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه زت لږ غواړم او د دنیا راتلو د دنیا په ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آخرت ډیر زیات خو بیبیان ټول ورته اجازه ورکړه چې د پیغمبر چې کوم ځای پاتې کیږي موږ ټول په دې باندې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کړه لاړ دوه صحابه باندې حضرت علی دی غالبا یو سره بل کس دی یا فضل رضی الله تعالی عنہ دی باندې لا سنا چولی دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کړه تشریف یو الطبيع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پنځه ورځې د وفات نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ما باندې وبو واچوي ډېر زیات دي وو چینو نه وګراوړې وو مشکیزي وو دا مشکونه راوړې دا مشکیزه چې وته وي کنه ودا وبو ما باندې واچوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ټپ کې کېناست جامو سره او وګوره مې په قلاره اړولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبه وړې زیات دې تبه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وبو ما باندې ډېر راواچوي دا ډېر وبو واړولې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه ته تشریف یوړو منبر باندې کې ناشته خلکو ته خبره کوله اول خو خلکو ته دا وی چې دا يهوديان او دا نصرانيان د الله تعالی په لعنت کې دی با چې خپل پیغمبر به وفات شو د پیغمبر د قبر نه به جمعه جوړ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله تعالی د يهوديان او د نصرانيان په لعنت کې دی چې با پیغمبر د جمعه نه پیغمبر د قبر نه به جمعه جوړ بیا وی هؤلاء اذا مات فيهم الرجل الصالح پدې کې چې کوم یو خسړې مړ شو نو بناو علی قبره مسجدا دای قبر ته به جمعه جوړ او قبر ته به سجدي لګول حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دا به ځکه نبی علیہ السلام بار دا خبره کوله يحذر ما صنعوا خلق يرول چې تاسو چې دا کار وکړي په دا ورته کې نبی علیہ السلام دا دعا ډېر کوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد یا الله تعالی د ما قبر نه بت ما جوړای چې خلک راځي ولته سجدي لګي دا خبره یو کړی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ګوره زه انسان ما باندې د چا څه حق نه وای یو سړی پاسه د خدای پیغمبر د ما پتا باندې 3 روپۍ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضل ته یا حضرت عباس ته ویل د پیسې ورکړه 3 روپۍ د ورکړه چې دی په ما باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصار مبارک ډېر وصیت انصار ودا انصار د ما ډېر نږدې خلک دي دا د مدینه انصار او چې زمانه په سوکم اختیار منی نو هغه ته دا وایم چې د انصار ډېر زیات خیال وساتي د دې لږه باندې لیکلي په ډېر قبول کی او د دې د غلطۍ نه درگذر کوي دینه کې کمزوري کوي او غلطۍ کوي نو دې د غلطۍ نه درگذر کوي د انصار مبارک ډېر زیات وصیت وکړ نبی صلی الله علیه وسلم بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو بل خبره وکړه به خلکو د الله تعالی یو بنده دی الله تعالی هغه ته ویل دي چې دنیا کې پاتې کېږي او آخرت ته راځي نو هغه به جزا آخرت ته راځم هغه به د مال دنیا په ځای آخرت وخت دی دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم وکړه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناسو وی هغه چې دا وی چې فدینا کبه آبائنا و امهاتنا زمون مور او پلار دستانه قربان شو او وی جوړ وی خلق وی چې دا په دې بابا باندې څه چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی خبره وکړه یو سړی دی الله تعالی او د بیل دي چې دنیا کې پاتې کېږي کدل تراځي او نو چې آخرت ده اوس په دې کې څه خبره ده جړه بیا وی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی چې بیا موږ ته پته ولګي رسول الله د بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو نو موږ ته پته ولګي چې او موږ نه پوهیدو وکانه ابو بکر عالمنا ابو بکر صدیق په ټول امت کې ټول ډېر لوی عالم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امت کې ټول نړۍ لوی عالم زموږ په وطن کې یو گمراه دی نو هغه وایي چې د خلیفہ لپاره علم شرط نه دی خلیفہ یو بزنسمن هم کېدی شي نو ما ته تاسو کومه دا څه دلیل دی وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بزنسمن نو دا حدیث ما ته بیا په وخت یاد نه هغه ما بل جواب ورکړ ما دا بزنسمن موږ خلیفہ کو بیا به څه کوي وایي دا به اسلامي حکومت را نه خو اسلام نه کوي او بزنسمن نه وی بیا اسلام زده کوي کنه ښه موږ په دومره مدته جدوجہد وکړو چې وسړی خلیفہ کو مسلمانانو په مشکله او بیا هغه طالب به باندې نه پوهیږي په اسلام باندې پوهیږي بیا هغه یو استاد ونیسو هغه او بیا د خلیفہ صاحب په دفتر کې هغه طالب با تاسو وایي مې دا ست عقل له نه خو څه نه پوهیږي د علماء په ولې نه پوهیږي او دا بعد عام جدید تعلیم یافته خلک ځان ته وایي
یو سړی د ما ته څوک وښیي چې د جاوید غامدي په کتاب د کتو په نتیجه کې هغه د ګناه نه توبه کړې ما یې ملګرو ته ویلي چیلنج کړی مې یو سړی ما ته بلې ټوله دنیا کې وښایه بلې ټول پاکستان چې هغه ګمراه او د ده کتاب یې کتلی دی او هغه نیکۍ طرف ته راغلی وایي تراویح پکې پروس کال یې پکې ویې دا ګرمي نه وې دا روژه وه پکې په ګرمۍ کې ضروري نه ده تراویح ضروري نه دي روژه ضروري نه ده اسلامي حکومت ضروري نه دی حدیث ضروري نه دي نو څه شی ضروري دی دا یهودیانو ورته یو دین ښودلی دی دا د اسلام نه د یهودیت دپاره د عیسایت دپاره لګیا دی د هغې دپاره کار کوي هغوی تیار کړی دی څنګه دا غلام محمد قادیاني تیار کړی زه دا هم تیار کړی داسې نور هم ځای په ځای تیار کړي دي ده پسې بیا بل تیار کړی په بل پسې بیا بل تیار کړی دی دا پلانینګونه دي پلان A B 2 دا پسې پلانینګ دا نه نو بیا به دا وي نو دی وایي چې دا هلکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امت کې د ټولو نه لوی عالم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی عالم دی ته وایي د هغه نه ډېر حدیثونه نقل یا ډېر حدیثونه درسونه یې کړي ما تا ته پته نشته درسونه به څوک ډېر کوي څوک به کم کوي علم یوازې دې ته نه وایي ته علم نه پېژنې چې علم څه ته وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امت کې د ټولو نه لوی عالم او د ټولو نه ډېر زیات انسانانو کې د ټولو نه غوره خلک انبیا دي په دې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې افضل الناس بعد الانبیاء ابوبکر په ټولو دنیا په انسانانو کې غوره پیغمبران په پیغمبرانو نه بعد بیا په ټولو دنیا کې غوره سړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې د ټولو نه غوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ناغه وی فدیناک بآبائنا و امهاتنا اپنے پوئی شو نزک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی کہ وکان ابو بکر عالمنا ابوبکر صدیق په امت کې ټولو نه ډېر زیات عالم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل خبر وکړه وی زما یو وصیت بل له هغه دا چې اخرج اليهود والنصارى والمشرکین مختلف احادیث کې يهوديان مشرکین او نصرانیان دا من جزیرة العرب دا د جزیرة العرب نه وباسي جزیرة العرب نه دا وباسي دیو جن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې خیبر نه يهوديان نشته هغه وته موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته پاتې کړیو ته موږ څنګه وباسي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې کوم پیغمبر ته ویل دي چې دلته پاتې شه هغه ما ته ویل دي چې دا دی وباسي بس زي د دې نه وځي جزیرة العرب نه وځي جزیرة العرب کې بدو دینونه نه پاتې کی لا يبقى في جزيرة العرب دينان جزيرة العرب کې بدو دینونه نه پاتې کیږي یا به اسلام یا به بل دین او به اسلام راغلی دی نه بل دین نشي کېدی دا د دوه دینونو دا یو دین مرکز دی د دین مرکز دی د دین په مرکز کې دواړه کار لکه اوس په دې جماعت په بازار کې هر څه کېدی شي په دې کې به تصویرونه مې په دې کې به بل څه مې خنه دی کو دې په کې دکان دی بازار دی په جماعت کې هغه شی نه ته به یاره دغه ځای دی او دا هم ځای دی دغه د مسلمانانو دی او دا د مسلمانانو ما یو دغه د مسلمانانو دی او دا د مسلمانانو دی خدای د اسلام مرکز دی جماعت د اسلام مرکز جماعت کې بار جماعت کې ودا څه نه نه جماعت پاک ځای دی جماعت دا پاک ساتي د پاک ساتلو مطلب دا دی چې دلته به هغه څه نه دی دا بازار نه دی دا مارکیټ نه دی دا چې د جزیرة العرب دا د ټول دنیا لپاره مرکز دی زه اکثر د علماو نه یو حدیث تاسو کوم زم دې حدیث څه مطلب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واعراضهم واموالهم الا بحق الله وحسابهم على الله ما تدي حکم دی چې د خلق سره وجنګیږم هغه پورې به جنګیږم څو پورې خلق کلمه نه ویلي چې کلمه وایي بیا به زمانه بچ زم د دې حدیث مطلب دی تاسو وایي د دې حدیث مطلب دی چې دا مرد د دې لپاره جنگ د دې لپاره د شابه کلمه وایي کني وجنم دی نو مطلب دا دی اسلام زور کوي دا صحابه حدیث دی د حدیث کې کوم شک نشته تاسو څه وایي د حدیث مطلب دې حدیث مطلب باندې ځان کوی کې دې حدیث مطلب دی چې په جزیرة العرب کې دنه جزیرة العرب کې دنه مسعود مسلمان پاتې کېږي د مسلمان نه علاوه کې بل څه نشي پاتې کېږي کته وایي چې مسلمان مار ته ویلی پرونه هم دا خبره وکړه چې څلور میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مهلت قرآن ورته مهلت ورکړي سورۃ توبه وایا فسیروا فی الارض 4 اشهر څلور میاشتې ته مهلت ته چې مسلمانېږي نه جزیرة العرب نه بار ته وځه او په بار ته نه وځي نه بیا خو زه وژنم یا به کلمه وایي یا به دې وژنم ځکه دا د اسلام مرکز دی په دې کې دا څه نه چې په بهر دنیا کې بیا اوسېږه د جزیرة
جزیرة العرب نه بهر په ټوله دنیا کې مسلمانان دي موسیقي کافر دي البته بهر کې بیا د کفر غلبه نه کافر بری او د کفر غلبه نه په جزیرة العرب کې به کافر مستقل نه اوسېږي مستقل اوسېدل د هغه ممنوع دي د جزیرة العرب نه بهر کافر مستقل اوسېدی شي خپل کفر دی کوي بت ته سجدې لګوي که صلیب ته سجدې لګوي که ګرجو لځي که مندر لځي که چیناګار لځي څه شي نه چې ځي ګردواري لځي ځي ولا مسلمانان به حفاظت کوي خیال به ساتي غلبه به نه حکومت به نه د جزیرة العرب نه بهر د اسلام حکومت منی د اسلام نه علاوه د کفر حکومت نه منی اسلام په دې خبره ځان کوي کې بد د دوه ټکی نه خېج دا کې خپل کلاو کوي جزیرة العرب کې نه کافر منی نه د کافر حکومت منی جزیرة العرب نه بهر کافر منی خو د کافر حکومت نه منی اسلام د کافر حکومت نه منی کافر دی وی اوسېږي د ډوډۍ خوري ځان خپل کفر هم کوي او د کفر غلبه به نه فتنه دی ته وي فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه هغه پورې به جنګېږي چې څو پورې د کفر غلبه نه ختمه کړي دا څنګه چې کفر هم نه کفر دی او اختیار دی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا چې اختیار دی چې څوک کافر کیږي څوک مسلمانۍ او د کفر غلبه به نه فتنه دی ته چې کفر غالب راشي نبی له صلوات والسلام دا وباسي بیا د وفات نه دوره د مخکې څلور د مخکې نبی له صلوات والسلام وی ما له خطر راوړې قلم دوات راوړې او خبره لیکم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی نبی له صلوات والسلام بیمار دی او دا خط مراوړې دا کلام کاغذ مراوړې بس قران او حدیث مون سره شته دا کافی دي بیا چا وی راو چا وی نه راو نبی له صلوات والسلام خپه شوې ته ټول زماده خانه وځي وته ځینې خلک وایي چې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله زیاته کړ چې پیغمبر علیه السلام یې قلم او کاغذ راوړې او دوله یې مراوړې زه دا غدا جواب کوم چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلوم ورځ دا غي نه بعد کنه دینه پس بیا هغه تبع کیفیت نبی له صلوات والسلام د درد او کیفیت کم شوه دي سلوم ورځ بیا په دنیا کې موجود دي نو بیا به نبی له صلوات والسلام حضرت عمر ته ویلي وکړي چې تاسو چې ما وی چې کاغذ راوړل تاسو له خلکو ته وی چې مراوړل دې معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر خبره ومنله نبی له صلوات والسلام دا مطلب و چې دا یو څه خبره چې دا ما کوم ویلي دا خلکو ته په لیکلو کې ویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خدای پیغمبر ته د اوسه پورې چې موږ د اساس زبانی ویل دي موږ ټول یاد کړی دا خبره نو زبانی یاد تاسو باندې تکلیف ده د نبی صلی الله علیه وسلم په تکلیف په وجه باندې بعض خلک د دین نور څه جوړي کته ته چا دا خبره کوله ته به د دې خبره صفات و جوابونه کوي یو جواب به دا کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دې کیفیت نه بار تروته او بیا دا خلک درې ورځې د نبی صلی الله علیه وسلم خالت تر اتله او نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره د خلکو په مخ کې کولی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل راغفته او ته ویلو چې دا تاسو چې ما ویلو چې هغه راوړل تاسو له خلکو ته وی چې مراوړل بیا دوباره هغه راغفته لري دوباره چې هغه په هغه ورځ تاسو مالک هغه نه کو قلم امرا نه کو او دوباره بیا درې ورځې په منځ کې نور موجود دي نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم دوباره ویلي نو دا خبره بیا نبی صلی الله علیه وسلم دوباره بیا وکړه چې وی نه کړه نه معنا دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تایید نبی صلی الله علیه وسلم چې آو ستا خبره ټیک دینه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې شپه تراله ما سوتن نبی صلی الله علیه وسلم د ما خام مسلم نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مخ کې شوې او د ما سوتن منځله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کرا پاسه ده به غشي به راتلا سر به ګرځي بیا به کېناست بیا به تراله بیا یو ځل پاسه ده بیا امام علی کې وواړه وای او دې وواړه بیا چې پاسه ده بیا به غشي رااله بیا سر به وګرځي بیا درې ځله چې دا څه وکړه تاسو به کو خلق منځو کنا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته د خدای پیغمبر استا انتظار کوي خلک انتظار کوي خلک ناشته په انتظار کوي به نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ ته وی رضی الله تعالی عنها چې زنه شمتله امروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې خلق منځو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی د خدای پیغمبر ابو بکر صدیق چې دی کنه هغه د زړه ډیر زیات نرم دی دلته تاسو بیمار یې الته تاسو مسلمانانه چې هغه ودرېږي هغه به आवाज دا आवाज منخلي هغه به مرین خلي دا هغه आवाज منخلي جاري به هغه مخکې تاسو مسلمان مخکې کېدای نشي چې منځو بیا نبی صلی الله علیه وسلم درته وایم چې ابو بکر ته وایي هغه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خدای پیغمبر بل چاته وایي چې منځو اخر نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي ان كنا صواحبات یوسف
تاسو خو د هغه یوسف علیه السلام په باره کې چې هغه ښځې راجمع شوې وې او زلیخې ته یې خبرې تاسو خو د هغې په شانتې خلک یې په خوله یو څه وایه په زړه بل څه دي مطلب دا دی ته په زړه کې بله څه پټه خبره ده حضرت عایشه وایي زما په زړه کې پټه خبره وه نبي علیه السلام ته پته ولګېده وایي زما په زړه کې پټه خبره دا وه چې نبی علیه السلام خو بیمار دی خدای مکړه که نبی علیه السلام وفات شي او ابوبکر صدیق مانځه ته مخکې کړی نو دا خلک به بیا وایي چې نعوذ بالله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سپېره دی سپېره ځکه چې دی نبي علیه السلام په مسله ودرېد نو نبي علیه السلام وفات شو نو دا به زما د پلار په باره کې ډېر بد شعور دي او خلک به ورته بیا وایي دا ګوره دا رسول سپېره سړی دی دا د نبي علیه السلام په مسله ودرېد نو پیغمبر علیه السلام وفات شو نو یې ما د دې وجې نه نبي علیه السلام پرې پوه شو چې ګوره که نه د هغې په ړه کې یوه وه په خولې بل څه وې نو ستا په ړه کې یوه ده او په خولې بل څه وې په خولې ماته وایي چې دی ډېر نرم دی خو په ړه کې دې دا ده چې خلک به په اعتراض کوي چې دا سپېره دی نه یأبى الله ورسوله الا ابا بکر الله هم د ابوبکر نه بغیر بل څوک نه مني او پیغمبر هم د ابوبکر نه بغیر بل څوک نه مني ابوبکر صدیق ته ووایه چې مونځ نو بیا د دې نه بعد د دې جمعې د شپې د ماخوستن د مانځه نه واله تر د ګل د ورځې د سبا پورې د ټول لمونځونه بیا ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري ورځ باندې د سهار په مانځه کې په دې منځ کې یو ځل نبي علیه السلام دا خبره هم کړې ده دا چې راوستی دی څلور ورځې مخکې په دغه ورځ نبي علیه السلام یو خبره بله هم کړې ده دې جومات ته به د خلکو نه کول دا جومات دی او دا چاپېره ته کورونه دي هر چا به د خپل کور نه جومات ته یو کړکۍ پړاو کړې وه چې دننه به لنډ مانځه راته نبي علیه السلام وفرمایل چې دا ټولې کړکۍ بندې کړې ټولې کړکۍ سوا د ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه د ټولې کړکۍ نه گویا که دا د نبي علیه السلام له طرف نه د ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه مشارې ته اشاره وه او اشاره یې کړې ده سبا تصریح نه ده کړې اشارات بیا په دې اخرنۍ ورځ باندې د سهار په دې مانځه کې ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه مخکې دی نبي علیه السلام داسې د کور دروازه باندې پرده لګېدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پرده راوچته کړې ده داسې چې ګوري خلک په مانځه ولاړ دي نبي علیه السلام مسکۍ شو داسې ویې خوشحاله شو چې ګوره زه دا دی کور کې یم بیمار یم خو دا دی لمونځ هم په خپل وخت باندې کېږي جمع هم په خپل وخت کېږي صحابه کرام په خپل ټیم باندې راځي مانځه ده او هغه د جمع ولاړه ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا سوچ وکړي چې نبي علیه السلام یو جومات ته راوځي نبی علیه السلام ته اشاره وکړه چې نه په خپل ځای ودرېږه هغه ټول نبي علیه السلام بعد دغه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي بعد نبی علیه السلام دغه مخ مبارک موږ په ژوند ولیده چې موږ په مانځه کې وو او هر چا خلک ډېر زیات خوشحاله شو چې نبي علیه السلام راوځي مانځه له او نبي علیه السلام هغه پرده راښکته کړه دغه ورځ ده د سهار ټیم نبي علیه السلام خپلې بیبیانې راوغوښتې هغې ته یې وصیت وکړو بیا حضرت حسن او حضرت حسین راوغوښتو هغه یې خپل کړو او بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه راوغوښته هغې ته یې په غوږ کې خبره وکړه یو ځل یې ورته په غوږ کې خبره وکړه نو هغې وژړل بیا ورته بیا په غوږ کې خبره وکړه نو هغه مسکۍ شوه ویې خندل وروسته د بیا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس کړی دی چې دا تا ته نبي علیه السلام په وخت کې څه خبره کړې وه هغې ویې نه ویم درته وایي نه زه خو د مور یم که نه د مور خو په لور باندې حق دی که نه نو ما ته خو د مور مقام حاصل دی نو ویې ښه چې دا راته خامخا ویل نو نبي علیه السلام اول ځل ما ته دا وویې چې زه دنیا نه ځم بس ما ته الله تعالی اختیار را کړی او ما آخرت بره کړی زه دنیا نه ځم نو زه په ژړا شوم وی بیا په دې وخت کې راته بیا ووایي وخت یې رانږدې کړ وایي ما ته یې ویلي د ټولو نه اول به ته په ما پسې راوځې د ټولو نه اول به زما په خاندان کې ته به ما پسې مرې نو بیا مې وخندل هسې تاسو کوم یو سړی داسې دی چې هغه ته اوس ویلی شي چې ته به یو ساعت پس مرې نو هغه به خاندي داسې شته څوک زما سره دا به څوک معلوم دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها څنګه داسې خبره کوي عین د پلار د مرګ په وخت کې چې جاړي او بیا ورته د خپل مرګ خبره کېږي نو بیا څه وایي بیا خاندي بد دا د ایمان یو خبره ده بد دا زما خیال دا دی چې دا د ایمان خبره مونږ ډېره زیاته زوتو او بار بار هم زوته کړو خو که د چا پرې دماغ کې دا ایمان داسې کېناسته چې هغه په دې پوه شو چې سبا له به ته مرې او د پیغمبر سره به دې ملاقات کېږي نو چې هغه بیا په دې باندې خوشحاله شي نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست
علامه اقبال رحمت الله علیه وی د مؤمن سړی نه خاله توخم چې مؤمن څوک دی د مؤمن نه خاله توخم د مؤمن نه خداله چې مرګ آیت تبسم بر لبی اوس چې مرګ ولا راشي نو هغه بخان دي دا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه بیا نبی صلی الله علیه وسلم ناس لاس ته عبد الرحمن ابن ابي بکر رادن نشلاس کې مسواک دی نبی له حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زما د شر ته ما د شریعت نبی له صلی الله علیه وسلم سره لګولې زما په دې کې نبی له صلی الله علیه وسلم لما قتل نبی له صلی الله علیه وسلم د مسواک ته قتل بما د خدای پیغمبر مسواک ته ګورې به چې هغه بما عبد الرحمن رور ته وی چې راغله مسواک راوړل مسواک نو لور په نبی له سلام په خپل کې وو نو ما ته وی چې کلک دی په نبی له سلام چې هغه کلک دی بما چې پوښی کوم دلا چې هغه ما په خپل خپل کې وو په خپل غاښونو کې وې زما لاړو د پیغمبر علیه السلام لاړ یو ځای شي ویلي په دغه آخري وخت کې وې ما ولا په خپل لاړو کې پوښ کو بیا مې نبی علیه السلام ته ورکړ نبی علیه السلام مسواک وو وې دا مسواک وو بیا د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صاح ټیم کې شو په دې کې نبی علیه السلام خبره کوله دا الفاظ وی چې ما ورته وکړې هغه وې نبی علیه السلام دا الفاظ وی مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پیغمبران مرګتیا د شهیدانو او صالحین مرګتیا ودای واورې دا مې واورې بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا چې ابو تعالی چې چته درې ځله اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى الله تعالی فرا او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا شی وو او دا شی خپل دا سره اپریو ته زه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیا خلکو ته ما وکړه در عالم او خلکو ته مې اعلان وکړ چې د خدای پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات صحابه کرامو کې خبره ډېره زیاته جوړه شوه خلک ټول راغون شو څوک دننه زنانه کور ته راغلی بهر سړي نبي علیه الصلوة والسلام جومات ته ټول راجمع شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی او خبر شوی دا منافق جومات ته راغی منافقان چغې وایي چې نبي علیه الصلوة والسلام وفات شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوباره معراج ته تللی راځي به د منافقانو د سټونه به وایي او د منافقانو صفایي به کوي نو هلته بیا د دنیا نه ځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام تللی و څلوېښت ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته تللی وفات شوی په چا وایي چې وفات دی زه دې په لیدلو د اثر ولاړم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لکونه د مدینې منورې نه باب رسېدو هلته خبر شو دا ولې په اثر راغی چې په اثر راغی اول چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې داسې حبره داسې داریدار باندې داسې لکیرو والا یو صادر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې پروت هغه صادر ته لري په مخ باندې خپل وکتب تحیه او میتا فجوندون ډېر خوږ او ډېر پاک او په وفات کې ډېر پاک وي او تا باندې الله تعالی دوه مرګونه نه جمع کوي بس یو مرګ دې مقرر کړی او هغه تا وشک او بیا چې جمعه ته راغی حضرت عمر رضی الله عنه ولاړ دی او دغه خبره بار کوي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق ته وکینا هغه به نه کړي ابو صدیق نو پوه شو چې دوسره خبره نور نه کوم چې دا هغه د نبی رسول الله منبر ته وخته او منبر باندې وځي او دا آیاتونه وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبر دی خدای خو نه دی لنه مخکې پیغمبران تیر شوي افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم که وفات شي او یا د چا د لاسه ووجلی شي تاسو به دین نه واپس کیږئ وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا څوک چې د دین نه واپس شي الله تعالی ته تکلیف نشي رسولی ځان ته به تکلیف ورسوي او بیا حضرت ابو صدیق په صفا الفاظ اعلان وکړ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نه دې په دې پوه شي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او که څوک د الله تعالی بندګي کوي نه الله تعالی ژوندی دی او باندې مرګ نه راځي بس حضرت عمر رضی الله عنه تورم رانه وویل او زم را پریوتم چې دا آیت خو د قرآن آیت چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او مریو وی بیا دا غنه با صحابه کرام په دې باندې پوه شو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې باندې پوه شو او بیا دا ټول فضا د مدینه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا خبره نه بعد دوه خبرې وشوي نو و یو راته هغه ورځ یاد وا چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړ نو مکه معظمه نه هجرت وکړو او مدینه ته راغی و یاره په هغه ورځ باندې د مدینه د دیوالونه او د کوټې او د فضا او د
دا هر څه داسې پړقېده او داسې خوند یې کو چې داسې خوند ما چېرته نه دی لیدلی بیا داسې د مدینه منوره داسې خوشحاله او داسې خندېدونکې و د یار دیوال او د یارې بوټي عبدل او یا چې نبي علیه الصلاة والسلام د وفات دا خبره راغله وایي چې مکاته د هر څه داسې تور او تیاره هر څه داسې تیاره هر څه راته داسې بد او داسې ناشنا دا دیوالونه به راته ناشنا ښکارېده او بیا چې مکاته په دې کوڅو کې به د هر چا په خوله دا آیت و چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبره دینه بعد بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د غسل خبره د کفن خبره د دفن خبره